السلام علیکم خوږو کتونکو نورزمان موسیخیل دا وخت کې په شهید بن شهید کې موجود یو امن پارک کې موجود یو چې یو ډېر ښایسته سپاټ دی د سلګرۍ لپاره یو ډېر بهترین ځای دی الله تعالی یو قدرتي حسن نه مالامال پیدا کړی دا ځای او ډېر بهترین ځای دی دلته چې کوم سیلګري راځي د دې ځای نه مزې اخلي او بیا خاص کر دې پارک ته چې راشي نو د دغه خوند او دغه رنګیني چې دی هغه په دوه شي زموږ سره دلته ملګري هم راغلي د هغو سره هم خبرې اترې کوو د جندول پریس کلب چیرمین عمر خالد عبدالعزیز صاحب زموږ سره موجود دی سینیر صحافي دی ډېر د وخت صحافي دی چې هغه په دې اړه باندې څه وایي او څه نظر لري. السلام علیکم نورزمان صاحب وګورئ علاقې خو ډېرې زیاتې دي خو جندول شاهي سیمه چې ده څنګه چې تا وویل چې دا قدرتي حسن نه مالامال سیمه ده په دې باندې موږ ډېر زیات پروګرامونه وکړو زه بدمرغه خو دغه زموږ سیاسي چارواکي دي هغه په مختلف هر پارټو مشران راغلي دي د جماعت اسلامي راغلي دي د نیشنل پارټۍ راغلي دي د تحریک انصاف راغلي خو دې سیمې له چا توجه نه ده ورکړې خو ته دا پارک یې دا منګل نوم یو کس دی د کامبټ اوسېدونکی دی کروڑه روپۍ دې باندې لګولي دي خرچه کړي دي خو هغه غریب دا کوشش کړی دی دا پارک جوړ کړی دی ځان یې پلان تنګ کړی دی بالکل جی نو پیسو باندې هغه جوړ کړی خو مزید د علاقې خلک راغلي نو هغې ته موږ داد پیش کوو چې یاره په دومره سخت حالاتو کې وګورئ مهنګایي ده سړی خپله خرچه نشي پوره کولی نو د دې پارک خرچه به څومره پوره کړي اوس مرګي ته نه ما تپوس کوو چې 80 لک روپۍ ورته صرف موږ له جنریټر اخیستی دی په یو کروڑ روپۍ باندې د دې حکومت ځانګوګانې دا دي نو هغې نه دا تپوس وکړو چې تقریبا 66 کروڑ روپۍ په دې پارک باندې خرچه راغلې ده نو ته ووایه دومره رسک اخیستی شي نو دې روډ چې کوم اخیستی دی موږ دعاګانې کوو چې الله دې دا سره کامیاب کړي ځکه چې د علاقې د خلکو ولس لپاره جندول ته لکه شهید ته موږ خلک راته خو دقه د آثار قدیمه او دلته دا کوم د دغه چې د سټاوس چې دی هغسې و چې باقي د ګډو د بیزو تړلو قابل هم نه و او دلته خو الحمدلله اوس کمرې میلاویږي د خوراک څښاک څیزونه میلاویږي خلک یې په روزګار کړو نو مننه کوو د هغې چې یاره دومره خواري کړې د خلک یې مشغول کړی جی کتونکو دلته زموږ سره یو بل ستر صحافي لیاقت سیم عبدالرانی صاحب هغه هم راغلی دی هغې نه هم پوښتنه کوو چې په دې اړه باندې هغې څه وایي جی د لیاقت سیم ډېره مننه نورزمان موسیخیل صاحب ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره نن شهید ته راغلي وو ملګرو سره پکې ملاقاتونه وشو د شهید ښایسته فرفوزه علاقه مو ولیدله او ورسره د ښایسته شینکي هواګانې د دې نه لطفاندوز شولو خو ډېر د افسوس مقام دی لکه څنګه چې عمر خالد عبدالعزیز صاحب وفرمایل چې یاره دا علاقه ډېره ښکلې علاقه ده خو دلته کې زموږ سیاسي کوم اکابرین چې دي هغه ورته په هغه نظر نه ګوري کوم نظر ته چې دې ته په کتل پکار دي دلته کې زموږ د کوم ملګري چې دا کوم انویسټمنټ کړی دی نو خدای شته چې لږ ورته دعا وکړي چې یاره دا داسې یو قسم شته دی چې د شهید مقام باندې یو ښایسته دګۍ قایم کړی دی او خلک راځي هغلته کې او د هغه دګۍ نه خوندونه اخلي نو زم د دغه ملګري خاص کر د منګل صاحب ډېره ستاینه کوم چې هغې دلته کې تقریبا 7 کروڑ روپۍ انویسټ کړي دي او د هغې نه باقاعده یوازې صرف منګل ته پیدا نه ده بلکې د هغې د غونډې علاقې د خلکو غریبانو ته هم پیدا شته دی چې هغې راځي دلته کې په ټادونو کې زانګي په پیالو کې باقاعده چکرې لګوي داسې پسې نور ډېر ښایسته د هغې لګولي دي چې د هغې نه خلک خوندونه اخلي زه د علاقې د مشرانو نه دغه اخري کې درخواست کوم چې مهرباني وکړئ دې طرف ته چې کوم دا روډ دی دې روډ د پخلي لپاره یو خصوصي قدم اوچت کړئ او دا روډ کم از کم د شهید پورې پوخ کړي نو ډېره مننه وکړي ډېره مهرباني ډېره مننه جی کتونکو زموږ سره دلته نور په دې پارک کې خلک موجود دي د هغوی سره لږې ډېرې خبرې کوو د بڼیو د بندریو او دلته راغلي یو دې شهید پارک ته د انجوای کول لپاره ماشاءالله ډېر ښایسته پارک دی الحمدلله ګڼم پکې ډېرې وي او داسې کسان هم ډېر دي بس ډېره مزه کوي جی دا خو ډېر ښایسته ځای دی او زموږ په دې ایریا کې ماشاءالله دا شهید پارک ډېر ښایسته دی او زه تاسو ټول ته دا وایم چې دلته چکر راولګوئ او ډېر ښایسته موسم دی ډېر ښایسته انجوای کیږي د سالکوٹ سے मेरा नाम चांद अली है तो इधर माशाल्लाह खूबसूरत जगह देख के बहुत खुशी मिली है बहुत अच्छा नज़ारा है माशाल्लाह तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों के साथ गप भी कर रहे हैं खाना पीना भी हो रहा है इंजॉय भी हो रहा है नहीं रास्ता भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था खूबसूरत था कुछ ऐसा वैसा मसला नहीं है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है नज़ारा भी है उनसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये इलाका बहुत अच्छा है मेहमान नवाज लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा बहुत अच्छा इलाका है ठीक है
तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह भी है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बहुत अच्छा नज़ारा भी है, हर चीज़ की सहूलत भी है इधर। उन्होंने ये इलाका नहीं देखा ना, असल वजह यही है। जी असल वजह यही। क्या कहेंगे इन लोगों को? उनके लिए यही कहूँगा कि हमारे लिए जब जैसे हम आए इधर घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, वो भी आए, वो भी नज़ारा देखें, इन लोगों में से बातचीत करें ज़रा अच्छे तरीके के साथ, जो भी है मसला तो इंजॉय भी करें। करेंगे कि ये खूबसूरत इलाका भी है और लेकिन रोड में थोड़ा सा मसला है, कहीं मट्टी है कहीं पानी है। उनसे ये इंतजार करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब से या वज़ीर आला साहब से कि इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी रोड काबिल नहीं है, तो उनसे यही दुआ है कि मेहरबानी अपनी तंजीम से यही कह सकें। सर तारीख तहसील समरबाग दो अशारकोट में कले दे नुम खलीलुल्लाह दे और दे पार्क तरागली बस दफ्तर दो मोरस दे जी माशाल्लाह खे इंतजाम दे स्तासुम दल्ला कदर की जल तराले मतलब दे दीजी च कम हालात दे गम खोलान दे बोझे जी मतलब लगा खाले की उगुरी कना को लगा जमंग दा मतलब दे च दे रोड बने दे कार वशी जी दे रोड दला सबंग देर परेशान है नोर खे इंतजाम दे मतलब अमलम फटिक दा सरकारी कम अमल दा गम बराबर द सब के नशते जी खुद रोड मसला मंगते तनम दम बशीर खान रजम च कम एमएनए दे जी मोहम्मद बशीर खान ना मंगे कदर को मतलब म फोटो माने मखोलान तले देन वस अगा दे मेहरबानी हो कि खपल ग्रेवान के सोचो कि आया दे खलको दलास जम मखोलान दिलामा नोस मतलब दार कम अस कम च मंगला खो सकारू की कना जमन खलक मतलब कम मेहनत कम मंड तरला खुदाश्ते जब कि जखम शोय में बदी बदी उठने के बदा हालात की मतलब जखम शोय में मा खलका मा उठे चला पारा जी चला पारा बशीर खान दा पारा बशीर खान दा पर मंगदर मेहनत करे दे खो तो दे हालात तगुर न पखपल उठ खपे उठ बांधे खपे परेशान خود باجوړ نه راغلی خو دې زه غټ نوم و دې زه د خپلان نوم و بیا چې دې زه تکلرادو دا کوم شمته مولیدله کوم د علاقه مولیدله نو موږ ډېره مزه راکړله موږ به دا خپله دا کوم یادونه کوم په دې پاره کې چې وګورو دا کوم خپله چې دا موږ انشاءالله خپل وطن ته ځان سړو او دې چې کوم نور نوښت یا موږ او دلته ډېر سرګري راځي او زما د ټولو عوامو ته خاص دی چې هغوی راشي او د دې ځینې خوندونه واخلي ډېر ښایسته ټریکس د دې لپاره او دا تاسو کتلی شئ. حاجي کتونکو تاسو د سیالګرو او د نورو چې کوم خلک زموږ سره راغلي او کوم صحافیان نور زموږ سره راغلي او خبرې تاسو واورېدې د دې ځای کوم چې اټریکټیو څیزونه هغه تاسو ته موږ وښودل په دې ویډیوز کې شاید چې دا ستاسو خوښه شوي وي. دلته چې کوم زمونږ نمایندګان دي هغوی ته دا پکار دي چې د دې ځای ته لږه پاملرنه وکړي او دلته چې کوم روډ دی د هغې طرف ته لږه توجه وکړي او دغه لارې چې کله برابر شي نو زما په خیال چې دا ځای به بیا د سیالګرو دپاره یو مرکزي ځای جوړ شي او د دې ځای چې کومره خلک دی هغه به ډېر زیات نور سیوا راځي دا به یو د دې علاقې دپاره د سیالګرۍ یو مرکز وګرځي او بیا د دې ځای چې کوم ولس دی هغې ته به په کور باندې ګټه میلاویږي. زما دغه واکمنو ته خاص کر چې په زر تر زره په دغه روډ باندې په دغه لارو باندې د دغې د پخلي دپاره د دغې د بناوټ دپاره کوششونه وکړي او د علاقې ته خصوصي توجه وکړي. زما چې څومره خلک په دې وخت ګوري او څومره واوري دا خلکو زما درخواست دی چې راشئ د علاقې نه مزې واخلئ خوند واخلئ د بل پروګرام پورې ما ته اجازت راکړئ.